څېړونکي وایي چې ترهګرۍ په ضد جګړه کې په دې وروستو کې څو وارې د قامي لښکرو مشرانو فعالین په نښه شوي او که دا ځل د پښتون قامي جرګې واکداران د دغه ډول لښکر جوړولو تابع وکړه نو د دې خبرې یره شته چې په مستقبل کې به ګڼو ستونزو سره مخ کیږي. د اکتوبر په 12 په خیبر کې شوې د پښتون درې ورځنۍ قامي جرګې په پای کې اعلان شوی و چې د پښتونخوا د خر یوې ضلع سیاسي ګوند 3 زره تنان به قامي جرګې ته ورکول کیږي. دغه د ځوانانو ډله یا لښکر به په پورم نوي او دا به په یادو سیمو کې په وضعیت نظر ساتي او د ستونزو حل کولو د پاره به هم کار کوي. د سیاسي چارو کارپوه ډاکټر فضل رحیم مروت وایي چې دا خبره د فکر وړ ده چې هر یو ګوند سره دومره تنان شته لکه څنګه چې دوی وایي چې 3 زره تنان به موږ ته راکوي او لښکر به جوړو اگر چې دا لښکر به وسله نه لري. خو دا خبره دلته په میانس کې راځي چې د باچاهان د خدای خدمتګار تحریک بنیاد په عدم تشدد ایښودل شوی. د ډاکټر فضل رحیم مروت په خبره زه دا نه وایم چې د دې جرګې بنیاد په تشدد ایښودل شوی دی خو له بدمرغه بسم الله د تشدد نه وشوه او هغه دوی پښتون جرګې نه دی کړی او حکومتي چارواکو وکړو خو بیا هم وشو. څېړونکي وایي چې هغوی نه ګڼي چې سیاسي ګوندونه دې خبرې ته تیار شي او په دومره لوی شمېر کې په پښتون قامي جرګې ته کسان ورکړي. خبریال علي اکبر وایي چې په وروستو کې چې لښکر او د لښکر نوم سره څه شوي نو هغه دا نه ګڼي چې د هغې تجربې په اساس به یو ځل بیا د ضلعو خلک او بیا په خصوصي توګه د قبایلي سیمو خلک د لښکر په نوم راغونډ شي او هغوی به دې جرګې ته خپل کسان ورکړي. د علي اکبر په خبره د لښکر دا مطلب دی چې کو بیا دلته د جرګې څخه خبره راځي نو هم به ورته راځي او که د ترهګرۍ پیغه مخې ته راځي نو هلته به هم ورمخکې کېږي. هغه وایي چې په پښتونخوا کې د امن او لښکر په نوم چې څوک ښکاره شوي نو هغه بیا له منځه تللي دي او دا به ډېره ګرانه شي چې دغه ضلعې او ګوندونه به دومره کسان دې جرګې ته ورکړي. څېړونکي وایي چې په دومره لوی شمېر کې د ځوانانو لښکر یا ډله جوړول دا پوښتنې راولاړوي چې د دې ځوانانو قابو کولو لپاره څه میکانیزم پښتون قامي جرګې جوړ کړي، څنګه به رايوځای کوي او څنګه به منظم کوي. عالم خان شیرپو، دلبر نیوز 400.